که یو خوا اسرائیل او ایران په یو بل باندې توغندي ورولي او د یو بل ښارونه ولي د یو بل په ښارونو کې اصلي هدفونه په نښه کوي، نو بل خوا ایران یو بل کار هم شروع کړ. هغوی اوس په ایران کې په هغو غدارانو او جاسوسانو پسې ګرځي چې هسې د ایران دپاره جاسوسي کړې وه او د ایران ټول خفیه ځایونه یې ورته بیخي ګوته په ګوته کړي. نو او ټول صنعتي ادارې، ټولې فوجي ادارې، ټولې د میزایل سیسټمونه، دا ټولې ورته بیخي په ګوته کړي. دونه جاسوسان یې په ایران کې ورننوستو. نو دواړه لګیا دي د یو بل په هدفونو باندې ګزارونه کوي. تهران د ایران له لوري بمباري کیږي او د تهران نور ښارونه هم ډېر زیات بمباري شوي دي او په صنعتي تنصیباتو باندې هم حملې شروع شوي دي. د فوجي او د اټمي تنصیباتو نه علاوه دغه شان اسرائیل هم بلا بمباري شوی دی. ایران په هغوی باندې کم از کم ایران دروازې 200 میزایل وروړي، په هغې کې بلا بمباري شوې ده، بلا کسان هم پکې شهیدان شوي دي. دا د توغندیو او د ډرونز جنگ دی، خو د ایران د اړخه صرف میزایل او ډرونز استعمالیږي ځکه چې هوایي ځواک خو هغوی په ځمکه باندې کېنولی دی. او د هندوستان او د اسرائیل هوایي ځواکونه ځي او هندوستان کې په هر یو ګوټ نه ورله راتاویږي او چې کم یو هدف هغوی ته ښکاري هغه ورله اولي او د هندوستان د اسرائیل الوتکې واپس بیا ځي خپلو ملکونو ته. نو دغه یو ایج حاصل دی اسرائیل ته چې د هغوی فضایي ځواک پوره فعال دی، راځي بمباری کوي او واپس ځي او د ایران یو جز تر اوسه پورې راپاسېدلی نه دی. خدای دې دا جنګ ختم کړي، دا ځکه چې دا خو به د سیمې دپاره د نړۍ دپاره یو ډېر خراب پرمختګ دی او دې ختمېدل پکار دي. خو نن موږ په دې خبره باندې سوچ کوو چې اوس ایران دا مني چې یاره موږ له ټولو نه لوی شکست چې وخوړو نو هغه هم دا وخوړو چې زموږ په ملک کې غدارانو، جاسوسانو او هغوی زموږ مختلفو ادارو ته هم رسېدلي او هغوی اسرائیلو له زموږ ټول خفیه معلومات ورکړي دي او اوس زموږ سره یو خفیه راز پاتې نه شو. هغوی ورته ټکي په ټکي دا ښودلي دي چې په دغه کور کې جرنیل اوسي، په دغه کور کې د هغه بچي اوسي، په دغه کور کې د هغه کس اوسي، په دغه کور کې اټمي سیاستدان اوسي، په دغه کور کې اعلی چارواکي اوسي، په دغه ځای کې د فوج سرلښکر اوسي، په دغه ځای کې د سپاه پاسداران مشر اوسي، په دې ځای کې پلانکي اوسي، په دې ځای کې ډنګرو اوسي، دغه ځای کې زمونږ یوه اټمي تنصیبات دي، دغه تاسو په نښه کې، دغه فوجي اډه ده دغه په نښه کې، دغه فوجي تنصیبات دي په نښه کې. دا تقریبا د 6 میاشتو نه واړه تر د 2 کالو پورې دا پروګرام روانو او هغه هر یو شی اسرائیلو ته بالکل ګوته په ګوته کړی دی. میزایل سیسټم د کوم ځای نه زموږ راوچتېږي هغه یې ورته ښودلی دی، نو هغه یې وله مات کړی دی. کوم چې میزاین شکن پروګرام وي چې لکه جذب ویشتې شي که نه، هغه یې وله ټول تباه کړي دي. او اوس هم د ایران په خاوره کې په سلګونو جاسوسان داسې دي چې هغوی اسرائیلو له لار ورکوي او هدفونه ورته ښیي او هغوی راځي او په هغو هدفونو باندې بمباري کوي، تباهګۍ یې. د لاړې د لستوڼي د ماران ډېر خطرناک وي او زه د پاکستان حکومت ته بار بار لګیا یم چې ګوره اول د لستوڼي ماران ختم کوئ، د لستوڼي ماران وچقوئ. یعنې عمده د لستوڼي ماران چې کوم دي که نه، سره د دومره فوجه بیا تاسو را دې د لستوڼي د مارانو د لاسه به ګوره شکست خورئ. دا د لستوڼي ماران چې په پاکستان کې را پیدا شوي دي، دوی په ځان کې ځینې خو هغه دی چې ښه ښکاره ټوپک راغشتی دی، لکه BLA شوه، لکه TTP شوه، دا خو ښه ښکاره ټارګټ دی. د دې نه علاوه چې کوم د لستوڼي ماران دي، د لستوڼي ماران هغه دي چې په ځان د سیاست څادر راچولی دی او په اصل کې خلکو ته دا وایي چې موږ په دې ملک کې د آئین بالادستي غواړو، د قانون بالادستي غواړو، د پارلمان بالادستي غواړو، د عدلیې ازادي غواړو. دا ډېرې خوشنما نارې دي او زمونږ ځوان نسل له په ګوړه کې دا زهر دوی ورکوي.
دا د دوی دا مقصد لکه نارې خو ډېره خوشنما دي خو د دوی مقصد ډېر ناوړه دی. د دوی مقصد دا دی چې په لومړي شرط کې یا په لومړي مزل کې منګه لومړی د پاکستان دفاعي ادارې او د پاکستان د دفاع چې کوم سلامتي ادارې دي فوج شو هغه منګه کمزوري کو هغه منګه بدنام کو او د هغوی د پاکستان د قوم ترمنځ موږ یو فاصله او یو درز را پیدا کو او بیا د هغې نه پس چې یو ځل فوج کمزور شو یو ځل دفاعي سیستم کمزور شو یو ځل د فوج او د عوامو په منځ کې تفرقه را پیدا شوه نو د دوی په خپل اراده کې کامیاب شو او همدغه د اسرائیلو اراده ده دا ډېر وخت نه دا پراجیکټ روان دی خو تر اوسه پورې زمونږ د فوج چې کوم تکړه ځوانان دي نو د دوی تر اوسه پورې ښه برابره مقابله کړې ده. اوس د ایران نه پس هر چاته پته ده چې د پاکستان نمبر دی. پاکستان ته د پاکستان اټومي قدرت ته څوک په ښه نظر نشي کتی د سترګو ازغی یې دی نو لہذا اسرائیل به بیا بل کوشش نه کوي چې هغه به پاکستان راګیری. پاکستان دې ځای کې شکر دی په هر لحاظ پوره دی په جنگي لحاظ پوره دی په اټومي لحاظ باندې پوره دی د توغندو په لحاظ باندې پوره دی د ډرون په لحاظ باندې پوره دی او زمونږ یو ایر فورس هم د دوی لپاره کافي دی خو چې په ملک کې دننه کم دا د لستوړي ماران را پیدا شوي دي او دوی په ځان د سیاست ساده راچوړی دی او دوی چې کوم کار را شروع کړی دی چې د پاکستان د هندوستان علاوه ډېر لوی کار دوی شروع کړی دی. په پاکستان کې دوی غواړي چې د پاکستان فوج کمزوري کړي د پاکستان فوج مورال ختم کړي د پاکستان فوج او د پاکستان د عوامو ترمنځ تقسیم را پیدا کړي او بیا د پاکستان دفاعي ادارې دونه کمزوري کړي چې هغوی سره د خپلو خلکو د ځای جواب نه د خپلو خلکو جواب ورسره نه او بیا د هغه اړخه پې بیا د نور ښاماران راخوشي شي. نو زه د پاکستان موجوده حکمرانانو ته دا وایم چې تاسو ویښ شئ د لستوڼي د ماران په وخت باندې اوچقوئ بجای د دې چې بیا د ایران په شان حلمي او دا د لستوڼي ماران چې په هره جامه کې پټي دا وچقوئ دا ختم کوئ یعنې دا به بیا ارمان کوئ لکه د ایران چې اوس ارمان کوي تاسو بیا د ایران په شان ارمان کوئ. نو لہذا دا د لستوڼي ماران دستی کې چقول پکار دي.